بسم الله الرحمن الرحیم. بای په دې دا څلورمه پنځمه بلکې یو کال شو په دې بیرونو کې ټیکس راځي په دې خلکو پسې او مقصد دا دی یو خو بجلی ګرانه ده یو پسې دا ټیکس شو خلک یې تباه او برباد کړو د خلکو د بیرونه ورکړي که کرایانې ورکړي که د اوړه والي که چیني والي که غوړي والي نو په دې پسې باید جوابدار په دفتر باندې چې دی نو مقصد دا دی په دې پسې به د غواړي هړتال دی ټوله منفور ته بلکې ټول سواد ته درخواست دی چې تاسو ګراسي ګرون ته یا د پیر په ورځ په 10 بجې باندې چې کوم دی ګراسي ګرون ته یا د یوسف خان دکان خواته چې دا کوم ځای دی ته راوځئ او چې ټول په جمع او جوابدار دفتر ته لاړ شو خپل تپوس وکړو که موږ تپوس نه کوو چې ورځ ورځ دا شی ګرانېږي او تباه کېږي نو الله یې خوشحاله کړه د پیر په ورځ چې کوم دی ټول خلک چې دی ټول سوات والا ټوله منفوټ والا راوځئ چې د جوابدار دفتر ته لاړ شو خپل تپوس وکړو اپیل کوم دلته چې کوم دی د روزګار مسله ډېره زیاته ده د خلکو روزګار نشته او مطلب پسمانده علاقې دي نو اول خو د خلکو له روزګار وګورئ چې ځان له خو ډوډۍ وګټي که نه بیا وروستو د بیلونو مسله ده دا بیلونو خو د یو سړي چې کوم دی نو دا خو د چا په وس کې نه دی دا خو مطلب په 100,000 او 10,000 او 40,000 او 50,000 دا ولې مونږ ډاکي وکړو د ډاکو ځای خو هم نشته خلکو سره خو شته چې مونږ په یو ورځو کې ډاکه وکړو حکومت ته درخواست دی چې په دې خبره باندې د اکشن والي او که اکشن یې وانهغوستو نو قوم به راوځي مطلب بیا به تور پوړي او ګیراو جلاو به یې پوه شي نو موږ وایو چې که په رضا باندې د مسلې حل دې رایستې شي نو پورامن نو مطلب جلوس موږ وباسو او که په دې باندې ونه شو مطلب نور دې خبرې زموږ جوړ نو بیا به بیلونه موږ نه جمع کوو بیلونه ختم بیا به ګورو چې څه کېږي د ګل په ورځ باندې ټولو ته اپیل دی قوم ته چې 10 بجې مطلب دی ګراسي ګراونډ ته یا مطلب د جوابدار دفتر ته راځئ جمع کېږي یوازې زموږ مسله نه ده ټول سوات مسله ده ټول سوات خلکو ته اپیل دی چې د بجلۍ خلاف راوځئ دفتر ته راشئ او د دې مسلې حل راوباسئ موږ د کوم ځای نه دا بیلونه داخل ده موږ له خو دې چل نه راځي دا ټیکس دی او دا پلانې دی او دا ګرانه ټول دا د ورځې 3 پیرې د دې بجلي ګرانېږي او ګیس ګرانېږي او تیل ګرانېږي او اوړه او چیني ګرانېږي دا څه لانجه ده موږ له خو دې طریقه نه راځي موږ ته د دې حل راوباسئ او موږ ته طریقه وښایئ چې چلو په کومه طریقه دا بیلونه داخل